د دوبي په نیل کې وغورځېد، تک شین شو چې ځان ته کتلی چې بیړۍ غرقه شو، اوس خو زه شین شو. ګیدړان به مې خپل ځان سره نه پرېږدي او کوم به څه په لاره روان دی، کارغه په مخه ورغلی. ویل ماما په خیر شه. ویل بس خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې، اوس مې لباس بدل کو، حج ته روان. که خیال وکړئ دوی چې د دې خپل عادت نه پرېوځي بیا ګیره پرېږدي چې ګیره دې سپینه شي او پرېږدي نو په بم ولګي نو اوس یې که پرېږدي نو په تا څه. کارغه ورته وایي چې ماما چې ته دومره ښه شوې، ته خو کارغان خوري، زم حج. وی راځه خوریا چې مخکې تللی دی چرګ په مخه ورغلی. ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې؟ ویل خوریا ډېرې بدې چارې مې وکړې، اوس مې لباس بدل کو، حج ته روان. ویل ماما زم در سره ده. په لاره ګیدړ مخکې او چرګ او کارغه ورپسې. شپه پې راغلی ده، یو سوري ته ننوتي دي چې څه شیمونه خوري، په دې کې به شپه تېره کړو نو سهار به بیا شو. چې ننوتي دي نو ګیدړ وایي چې خورایونو زه خو به اوده شمه او تاسو لمبر په لمبر څوکۍ کوئ چې سوکران شي. وی ډېره ښه. کارغه وی اول څوکۍ به زه وکړم، چرګ اوده شوی دی. کارغه ته ویل چې خوریا راشه که نه، په دې پنجو زما په دې خپوم زور کوه، خبرې به کوو، شپه به تېرېږي. چا ورته رانږدې شوی دی. ورته خوریا یو تپوس در نه کومه، خو که جواب دې را نه کړو نو مرګ دې ځای دی. ویل ماما وایه. وی دا توروالی په تاسو کې د کوم سن نه را روان دی؟ هغه وی ماما والله که زه خبرې مې خو خدای داسې پیدا کړي. ویل بس جواب دې را نه کړو، خړپ خوله یې ورچولې خوړې. چې څه ساعت تېر دی، چرګ یې را پاسولی چې خوریا پاسه ستا د څوکۍ نمبر دی. وی ډېره ښه ده. کارغه څه شو؟ داسې بار لګتلی دی. چې چرګ رانږدې شو چې خوریا وی زما په دې خپوم داسې په دې پنجو زور کوه، خبرې اترې به کوو، شپه به تېرو، خو یو تپوس در نه کوم، که دې حل نه وي نو مرګ دې ځای دی. وی ماما څه تپوس؟ بس غړپ کړي دي هغه یې